زدیو بندیم مانا کی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا زدیو بندیم مانا کی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا یاو اصول فقه یادلا او بل تشیری بل سند دی و سند کی مولانا سے خبر مخی کم کی خبر روانه شي بس صرف تاسو ته نن یو دوه ټکي وایم نو بیا به خبره روانه سند یو به حساب زمانه واخلا در شاه محمد اسحاق رحمت الله علیه مانا واخلا در شاه محمد اسحاق رحمت الله علیه دارو به سره سند مولانا صاحب زمان سند زمان روبي استاد جمال احاديث جانبي دي یو استاد زمان مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله زمان استاد ترمذی میں تیری دا ترمذی میں صدر مولانا مفتی بری صاحب رحمت الله علیه نبی علیہ السلام نبی بخاری میں صدر مفتی بری صاحب رحمت الله علیه نبی علیہ السلام نبی یو استاد مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ دویم استاد مفتی محمد فرید رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان هغه وخت دریم استاد زمانو مولانا عبدالحلیم صاحب د ضربه اوسو بادشاہ ابراہیم بانی سے پلان صدر المدرسین بدار الحقانیات پورا ہٹے مولانا عبدالحلیم ضرور ہے دا بولے ضروری ہے ہاں دا غیر ضروری شیئر ہے فضل شیئر ہے دا دیس ارسلاف اقتصار رہا دیر سانا کیوں خدا جیسے کاغذ دار دا نمونہ در تمام اور دا یو نمونہ در مختصر تشریح حکم دا غیر ضروری شیئر ہے وہ استادار مجھے پیندر وزی متقری کرد بعد حضرات کوئی بندہ چودہ پڑھنے میں نہ اثر استاذ کو جناب اللہ گیا یوں کنا رجال و آبیات در ضروری شیئر تو زمان یہ استاذ سوک شو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری اور ترمذی دواروں کے تیسے امامی دی دویم استاد میں سوک شو مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری کے اور ترمذی کے دواروں کے تیسے امامی دی اور بخاری جلد ثانی کے دامدہ مولانا عبدالحلیم ضرور ببی ضرور بے داغینہ بیجدہ اور مسلم شریف اللہ عنہ بیجدہ ابو داود اول دامن دا مفتی فرید رحمت اللہ علیہ بیجدہ دامن تازان اور شمائل ترمذی میں دا مولانا صاحب الحق رحمت اللہ علیہ بیجدہ شہید شمائل میں آنا بیجدہ ہم استاد کو شامل ترمذی جو سب اپنا نظر دیتا تھا شمائل ترمذی اور طحاوی میں میرے دا مولانا فضل الہی سے شاہ منصور نے شاہ منصور کے تو شیخ ہے استاد ہے وہ باتیں ہوئی تو یہ وہ مولانا شمس الہادی سے اور یہ مولانا فضل الہی سے مولانا فضل الہی سے ہم استاد کو دارو مقانی ہے فضل الہی سے رحمہ اللہ تاہمیں بھی نبی بخاری سے علماء باباجی مولانا شاہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی مستاد مشکات میں نبی مشکات ہدایہ گان جلالے تیر کتابوں نے بھی
ډېر مې دې ویلي نور الانوار اصول الشاشي دا کتابونه د اوایل د لومړي استاد مې راو او بیا وړه دوره دغه حالات درته وایم خیر مفتي شاهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه نه مې مشکات ته ویلي جلاله هدایي او هغه ماته په ټولو د احادیثو کتابونو کې اجازه راکړې د احادیثو په ټولو کتابونو کې اجازه راکړې دا په دمو استادان لږ مخکې وروسته د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه استاد مولانا حسین احمد بدري رحمت الله علیه نو د مولانا عبدالحق صاحب د تاریخ ضرورت ځکه نشته چې تاسو پېژنئ د دارالحقانیې باندې مختصر به ووایم د دارالحقانیې باندې د خپلې زمانې لوی محدث عبدالحق صاحب او د دارالعلوم دیوبند کې استاد پاتې شوی دارالعلوم دیوبند کې استاد پاتې شوی مولانا سلیم الله خان صاحب هم شاګرد هغه په دیوبند کې شاګرد دارالعلوم دیوبند کې استاد پاتې شوی دی او بیا چې کله هندوستان او پاکستان جدا شو نو بیا راغی دارالحقانیې بنیاد کړه ډېر متورع انسان اوسه مې ډېر خدمت کړې ما د استادانو خدمت کمال دا چې سړي دا ټول استادانو خدمت ما د خپل باباجي خدمت کړې ډېر چاپی به مې ورته کول او ما د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه خدمت کړې کله چې به درس نه پاسې دغه به ټول درس ته تحیه شکل کړي بالکل تحیه شکل دوه ګنټې دوه نیمې درې ګنټې ته به درس ورسېد او دغه تحیه شکل کې به ناست موږ به اورېدو راوړي موږ اوس نه شو کېناستې هغه زمانې کې مالکان چې دې به موږ بیا درس به اخلاص ته واپس وو بیا د انبیاء مبشر طالبانو ور باندې ټول اول دو په دارالحدیث نه مو ته دفتر کې به کېناستم طالبان به لاړل روپۍ به خوړه زه به ورته کېناستم ما بل چا کې نیمه ګنټه درې پاوه یو ګنټه یوه نیمه ګنټه به ورته داسې به مې خولې ځان نه ویستې که نه او داسې فاصله راسولې پټېنې او داسې چاپي به مې ونه وکړه داسې ډېرې دعاګانې مې ستړی به وم چاپی چې سړی باندې دي که نه نو هغه ژوند مشکل یې کوي چاپی نو ما به ښه داسې فلان ډول دا ډول نه دا نه تاسو داسې ډول وایي ټولې جامې راستان دا ډول لا زما په جامو نه پاتې داسې ډول داسې ډول به ما نو هغه خو ډېر او ناظم صاحب به ناست هغه سره به د مدرسې امور خبرې کولې او ما به زور به ما مولانا صاحب ته ویل مولانا صاحب ته هغوی وخندل هغوی به ناست پته ووته ما ورته یې ګوره که ستا په خیر دي که نه ما چې به زور کړم ملا مې راته داسې کړه وایي بچې بس دی که نه ستړی شوې پوه شوې له ملا مې داسې کړه چې وکړه او وایي بچې ستړی شوې که نه مې نه یم ستړی دي په دې ملا باندې په دې اوبو باندې په دې اوبو طالبان واجبي چې کمرې ته باران طالبان موټر روپۍ باندې خلاصه کړې دونه مې رانه او یو دوه لوګان مې رانه پرې په اوبو کې مې دغه باندې اوبې باندې دغه دوه لوګان مې رانه پرې په چې دا غوښې مې ټولې خوړلې وې او دغه د طالبانو ما په مولانا صاحب د زور کوم په دوی چې څوک زورونه کوي هغه دې مزې کوي هغه به ماته ډېره ښه به ستړی شوم مې که نه او دې به مې ښه تما کړم نو به بیا به دې پاسېد او داسې به مې نه کوم څادر به سپوټې به راسره وو او مې پې واچوم چې جامې له درجې دی شي او مې پې واچوم ښه زور مې ورته او خپل باباجي له به مې ښه چاپې کوله او چې ماسخوتن به مانځه نه فارغ شو ورته به ناست وم نو دې به کوزه شو زه به دې پاسېد او ما ته مه کوه ستړی شوې مه کوه ستړی شوې ما ویل یم ستړی نو ما وله ښه چاپیانې کړي دي نو بس د خدای شان دی چې څه دې کړي دي هغه به مونې چې څه دې کړي دي هغه به مونې نو ما نه خدای چاپیان والا پیدا کړي نو چاپیان طالبان نه کوي نو چې سعودي ته لاړ شم نو دی اوس به څه کېږي راته خبره خدای چاپیان والا پیدا مسجد نبوي وکړم کوم داسې راته خلک یې ښه دي او چاپیان هغه عرب دا نه مني هغوی ته دا ناشنا ښکاري او چې عرب داسې تېرېږي نو ورته شی دا چې زما ملګری دی ورې مساج هغې مساج ته مساج وایي داسې نه کوي او دا دنیا نه ښه کړي باندې ته ملاسونه پوره دا دورونه کوي نو انډونیشیا ته لاړم نو هلته کې مزل د شپې به ملګرو وایي چکر لګوو نو چېرته ته شکر یې کړه وایي خدای دلته به چاپې سره سره
دا څه مصیبت ده چې چاپې ولا شته دی هغې مولانا نورالحق صاحب رحمت الله دعوت برکاتو او مولانا عزیز الرحمن ازهروي صاحب او داسې د کراچۍ او د موبیدوي ته به د نشي په جمعه چا دا به څه کوي د جومات ته ننوتم هلته یو جومات ته لمونځ کوم جومات ته ننوتم په پټکۍ مټکۍ و دې جامې دا ولي شعر دي که نه هغې بیا د هغې کې د ښځو څلو طبیعت دي لکه دا صف دی دلته به جینۍ هم ناستې هلک هم ناست هېڅ تعلیم نشته د هغې په منځ کې دا ښځو د سره ښځې او سړي داسې ګډ وډ یو بل سره ګرځي لکه چې دا ټول سړي بیا ډولې لري او داسې د نیکانو خلکو احترام کوي جومات ته لاړم چې دا لمونځ مې وکړ او ستړی ډډه مې وویله نو هغه ډونیشن دا دی هغه یو ښځه وایي مساجد ښه دی بس مې دا څه فهم کولی نه ګناه ناروا دي ګناه ده ګناه هغې خو دا فرق نه کوي وایي نه ډېر ښه مساج ماله راځي او ما ته دا وایي ژبه ده هلته که نه وایي څه اول ما سره خبرې کوي هغې پوه شو بیا یو څه هلکان راغلل او راته وخندل او سم زور یې راغلی نن هلکان وایي سم چل وه د مساج بهر کې خو دا استادانو خدمت ما کړی دی او الحمدلله زه پرې پرېکاره شی یم او ما د خپلو استادانو ډېر دعاګانې کړې او ما د زړه نه د استاد نه دعا ایستې ده په خولې نه ده که نه خو ما زړه کې د استاد نه د زړه نه دعاګانې ایستې د زړه نه ما استاد د ګوساله تړلی ده ما استادو نوم درته راغلم هغه له مې د میل نه د دې میل نه مې ولا کوږ راوړی کوږ په ټرک او په ټکټر کې او د هغې نه ګوساله ورته جوړه کړې ما استادانو له دا ګوله سیده ګوله دا مشین کې هر څه دي که نه دا ګوله مې وړېدله او دا مې ولا ګوساله جوړه کړې الحمدلله په دې د افتخار په دې فخر ښه خدمت مې کړی دی تبارک استادانو دلته زما استاد مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت الله علیه زه به سهار وختي چې ما به لمونځ وکړو نو ما به هغه له د کور نه پی راوړل چای به مې ورته پخوړه جوار روټۍ به مې وله په خوړو کې ښه مزېداره برابر کار به مې درولل او سهار وختي به چې ما دوه درې کتابه وکړې بس دی مانا الله مې